د خیبر پښتونخوا حکومت چې کم نوی پروګرام شروع کړی چې د مړي په سر باندې 10 لک روپۍ ورکوي نو ځینې کسان وایي چې په دې کې به موږ خپل رجسټریشن څنګه کوو چې په دې کې موږ هم رجسټر شو لکه یو کس مړ شو د کور سربراه نو د هغه په سر باندې به 10 لک روپۍ ملاویږي چې د هغه عمر د 60 سال نه په کم وي د کم چې د 60 سال نه عمر سی وای نو هغه ته 15 لک روپۍ چې دی دا ملاویږي نو ځینې کسان وایي چې په دې کې به موږ خپل رجسټریشن څنګه کوو که زموږ په کور کې څوک وفات شي چې هغه ته هم دغه روپۍ ملاوي شي ځکه مرګ حق ته نو که یو سړی مړ شي نو د هغه خاندان ته خو به دغه روپۍ چې دي دا ملاویږي نو ځینې کسان وایي چې په دې کې به ځان رجسټر کوو یا د دې رجسټریشن چې دی دا څنګه دی موږ ته به څنګه پته لګي چې د دې کور سربراه ته ملاویږي او د دې ته به نه ملاویږي نو د دې اسانه طریقه ده په دې کې رجسټریشن کول ته چې دی هیڅ ضرورت هم نشته دا به هر یو کس ته چې دی دا روپۍ به ملاویږي لکه څنګه چې صحت کارت دی دغه شانتې دا چې دی دا به د هر سړي چې دی دا انشورنس پسې وي او هر یو کس ته چې دی دا 10 لک روپۍ به ملاویږي چې د کم کس د صحت کارت نو په صحت کارت باندې چې دی دغه 10 لک روپۍ چې دی دا به تاسو ته ملاویږي لکه صحت کارت چې دی دا هم د کور سربراه ته چې دی هغه ته ملاویږي نو چې دغه د کور سربراه وفات شو نو هغه ته چې دی 10 لک روپۍ ملاویږي چې صحت کارت د چای نو هغه ته به دغه 10 لک روپۍ چې دی دا ملاویږي یا 15 لک چې دی دغه ملاویږي خو چې د کور سربراه چې دی هغه وفات شي دا څنګه چې ماشوم یا بل کس په وفات شي دا غنه د خو د کور چې کم مشر د هغه وفات شي دغه په سر به تاسو ته 10 لک روپۍ ملاویږي او رجسټریشن چې دی هغه دی نشته دغه رجسټریشن دی چې تاسو رقم د صحت کارت دی دغه تاسو رجسټریشن دی